ډیر کرته تاجران به د قیامت پر ورځ د فاجرانو فاسقانو سره راپاسي. الله دې موږ وساتي. او دا هغه تاجران یادوي چې هغوی دوکې کوي په تجارت کې. مخکې به راشي نبی علیہ السلام وفرمایل چې تاجرانو کې داسې شته چې د قیامت پر ورځ به تاجران د انبیاو سره راپاسي. د ما محترم داسې تاجران هم شته. د هغې وجه دا ده چې په مخ ته ځمکه د ټولو نه لوی تاجر آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارکو. لکه د 23 24 25 سال عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د تجارت لپاره تللی و. دا معمولی غونتې مختصر واقعه کومه چې نبی علیہ السلام مبارک ډیر فقیر و، غریب و ډیر زیات. زه اکثر ویم چې په مخ ته ځمکه د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک نه غریب هم ګوره نه دی تیر شوی. وی تذکره کې را دي نبی علیہ السلام د شعب ابي طالب جیل کې قید شو. نو چې قید شو نو هغې پې ډوډۍ او خوراک بند کړی چې دا محمد به نعوذ بالله منه دا به وفات شي، او سره د اهل نه بند کړو. ازواج مطهرات مو سره په دغه جیل کې وو، خپلې لوریانې مو سره په دغه جیل کې قید وې. یوه میاشت آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک به څه خوړه ډوډۍ پې بنده کړې وه، نو هوا به پاڼې راوړې. نبی علیہ السلام مبارک به ناست و نبوت والا لاسو باندې به یې پاڼې راغونډولې او هغه به یې خوړې. د ماما نبی علیہ السلام نه زیات فقیر څوک و. او خپلو بیبیانو ته به وي دا ښځې لږ په زړه باندې کمزوري که نه، وایي قسم دی الله زمونږ بره ډېر غټ انتظام کړی دی، تاسو په دې رضا اوسئ. او نبی علیہ السلام به پاڼې راغونډولې او پاڼې به خپل اهل له ورکولې وي، دا خورئ او په دې باندې ګزاره کوي. نو نبی علیہ السلام د تجارت لپاره روان دی او مال د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها روان کړی دی چې دغه ټیم کې صرف خدیجة الکبرا یوه زنانه ده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تذکرې اورېدلې ده چې په عربو کې یو نوجوان دی او محمد نامه ده، یو خو ښکلی هم ډېر زیات دی او بل امین او صادق باندې یادیږي. هغه چې کومه خبره وکړي نو هغه خبره پکا سچا ټکا خبرې، د هغې نه پاسه خبره نشته. داسې خبرې کوي. او قسم دی په نبی علیہ السلام وایي نبی علیہ السلام یو پیره بازار ته لاړه نو یو قافله راغلی و، نبی علیہ السلام پکې یوه اوښه خوښه شوه. اوس د عشق خبره کومه که نه، الله دې مونږ کې عشق پیدا کړي. قسم دی وایي نبی علیہ السلام اوښه واغشته نو هغه خلکو ته وایي دا اوښه د نبوزم خو پیسې را سره نشته، نو چې خپل مسجد نبوي ته لاړ شم نو د هلته نه بیا زما نوکران غلامان شاګردان طالبان تاسو له پیسې را رسوي. داسې کولی شي؟ نو هغې ګم سم ولاړو، ګویا د نبی علیہ السلام مبارک انداز ته یې کتل. وی اوښه ورته حواله کړه چې نبی علیہ السلام د سترګو نه پناه شو. نو هغه یو دی بل ته وایي هلکه تاسو دا شخص پیژنده؟ هغه ته یې نه وي موږ خو نه پیژنده. نو مال دې څنګه ورکړه؟ ظالمه اوښه دې ورکړه، پیسې نه دې راکړې. هغه یې قسم دی د هغه خبرو ته حیران وم. وایي چې خبرې کولې ما وی قسم دی د خولې نه ګلونه دوړېږي، داسې خبرې کولې. بل ورته یې هلکه تا پیژنده؟ وایي ما هم په ایمان کې پیژنده، خو تندي ته مې ونه کتل، د تندي داسې روڼو قسم دی ګویا د 14مې سپوږمۍ و رڼا تې خیجي به ما تندي ته خیال و. چا به وایي زما شونډو مبارکو ته خیال و، چا وایي زما روزو سترګو مبارکو ته خیال و. وایي مونږ خو نه پیژنده، اوښ هم داسې ورکړه ظالمانو. اوس به څه چل کېږي؟ د دغه پردې نه ورته یو زنانه اواز وکړ او اواز ورته څه کوي؟ تاسو ټولو ته اواز کوم که دغه شخص چې کوم لړه که د پیسې در نه کړې زه زنانه به تاسو له پیسې در کومه. زنانو ایمان وګوره. هغې ټولو ورته وي دې خیمه کې وي ته دې پیژنې؟ وایي ښه وایي چې ته پیژنې بس بیا خو صحیح ده. هغې والله په بالله که زه هم پیژنه به. وایي ښه ته نه پیژنې ذمواري څنګه هلې؟ وایي قسم دی دا چهره مبارکه داسې ده ما ته پته ولګېده دا دروغو والا چهره نه ده، دا حق او سچ چهره ده، دې دوکه نشي کولی. اوس د هغې د عشق او د ایمان خبرم کوم زما محترم. وایي دغه د چې صحابه را روان دي، نبی علیہ السلام مبارک اوښه بوتله او صحابو ته وی دغلته ملمانه راغلي دي، دا پیسې م وله اوسئ ټوکرۍ کې کجورم. وایي ملمانه دي دا کجورم اوسئ، کوم کس چې ستاسو نه اوښه بوتلې ده
وی هغه چې کوم دی نو دا پیسې او دا کجورې را لېږلي دي دغه دي چې صحابه قافلې ته راله ټوکرې هم نیولې د پیسې هم ورته وي هغې ورته د پیسو باد کې خبره کوو وایه دا شخص څوک دی ډېر ښکلی دی زمونږ خوښ شه ډېره هغوی دا زمونږ آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وی دا خو زمونږ آقا دی د دواړو جهانو سردار دی وی ښه وی د پیسو نه خبره وتې د مونږ هم د هغه غلامۍ ته ور واچوه په تذکره کې تاریخ کې راځي هغه ټوله قافله راله د نبی علیه صلات وسلام مبارک سره د هغه زنانه په لاسو باندې بیعت وکړه مسلمانان شو د نبی علیه صلات وسلام مبارک غلامان ته الله جوړ کړه د ماما نو نبی علیه السلام خو داسې چهره وه چې هر څوک به پرې مینېده نو خدیجة الکبرا تذکره اورېدلې وه چې محمد نوم یو شخص دی خدیجة الکبرا ډیره باحیا ښځه وه تاسو به دا اورېدلي چې دا د نبی علیه السلام مبارک سره نکاح کړی وه د 40 سال عمر کې خو د فقیر نه نن یوه ناشنا خبره م اورې زه وایم چې د نبوت په نکاح کې راځي نو هغه به عام ښځه نه ګوره پوه نه شوې ځکه وی خلق خدا وی چې یاره د نبی علیه السلام عمر 25 سالو او د خدیجة الکبرا عمر 40 ناشنا خبره مانه وره تاریخ لیکلی دی وی خدیجة الکبرا د 40 سال وه لیکن حسن او نوجوانی د هغې داسې وه چې د 14 کالو جینۍ په جینکو په منځ کې به کېناسته قسم دی د هغې نه به کشره ښکارېده او د 10 کالو به ښکارېده زما محترم دا د هغې سیرت وګورئ موږ دا اورېدلي دي چې خدیجة الکبرا د 40 کالو وه هغه به د 10 کالو نوجوانه جینۍ ښکارېده ما وایي چې د نبوت په دغه کې راتله عام ښځه به نه وه جي په نبی علیه السلام تذکرې واورېده خپل غلام ته وایي محمد نومې شخص په تجارت باندې روان دی زما دا مال وی یو سر او غلام یې م ورسره که اوس دې خبرې ته توجه کوئ مال نبی علیه السلام مبارک واغسته لیدل نه دي شوي صرف په غوږونو باندې د نبی علیه السلام مبارک تذکره اورېدلې ده او زړه کې عشق پیدا شوی دی چې د 22 23 24 25 سال نوجوان دی په عربو کې او د هغه انداز د خبرو د هغه انداز د گفتار انداز د مسکا د هغه انداز د ګرځېدو د هغه انداز د ډیلینګ د هغه د انداز د خبرو ډیر ناشنا دی داسې شخص نشته وی مال یې یوړه غلام یې ورسره که چې څنګه لا بازار ته مال نور رسېدلی ګویا ټول یو تالان جوړ شو مال خرڅ په سکندونو کې چې د میاشتو مال یې وړو چې تاجرانو به ورته میاشتې تېرولې هغه مال په 5-6 منټه کې خرڅ شو زما محترمو ما وی خلک مال له نور راغلی خلک کم چې خریدار و هغه له راغلي وو کم چې خرڅوونکي و هغه له خلک راغلي وو زما محترم وی واپس چې را روانو اوازه وشوه چټ به راته چې مال خرڅ شوی دی را روان دی وی خدیجة الکبرا کوټې ته اوخته د نبی علیه السلام مبارک تذکرې صرف اورېدلې ده وی چې کوټې ته اوخته او نبی علیه السلام مبارک یې ولیده او د هغه حسن او انداز یې د راتلو ولیده او بره وکتل چې سخت نور دی په عربو کې او نبی علیه السلام مبارک چې په کومه اوښه باندې سور دی په هغې باندې داسې یخ سوری دی ته به یې ګویه یخني ده زما محترمو دا د نبی علیه السلام معجزه وه جي که نه را روان دی وی کتل وی د خدیجة الکبرا بلا وینځې وې ګویا 20 22 40 وینځې وې نو داسې مخ کړی دی حیا وله وردي شرمېږي وینځو ته وایي څوک را روان دی هغې ټول پوه شي چې یاره خدیجة الکبرا څوک یادوي وایي څوک را روان دی د هغې د خولې نه وباسي عشق دومره و هغې ورته وي قسم دی هغه څوک را روان دی چې د خدیجة الکبرا په زړه کې ځای جوړ کړی دی بس چې دا خبره واورېده 40 وینځې وي یا 30 وینځې وي په دې لفظ باندې ازادې کړې وي تاسو ازادې یې د نبی علیه السلام مبارک په نوم باندې ځای ګرځې راګرځئ 40 وینځې ازادول ډېر مالو هغه وخت کې د نبی علیه السلام په یو انداز باندې 40 وینځې ازادېږي د ما محترم نبی علیه السلام مبارک راغی چال چلنې ولیده انداز ولیده چهره مبارکه ښکاره شوه زړه کې عشق نورم پیدا شو تمنا نورم پیدا شوه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چاچی یې راغوښته هغه وخت کې نبی علیه السلام ابو طالب سره پاتې کېده تاسو سیرت اورېدلی دی د امامانو نه خو د فقیر نه سیرت نه دی اورېدلی چې درسونو کې به تاسو ته د نبی علیه السلام انداز او سیرت ویمه بیا به ستاسو عشق او جذبه پیدا کېږي وی چاچی ته امر وکړه چې راشه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې چاچی راله وی دا کس تا څه دی وی دا زما د خاون ورواره دی
د ابو طالب ورواره دی او موږ ته یتیم پاتې شوی دی. وی ښه وی زه ورسره ملاقات کومه وی رالیږمې دله. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نوجوان دی راغی، خدیجة الکبرا ورته په شا باندې ولاړه ده، گویا شا په شا دیدار کیږي، आवाज ورته نه راځي. نبی علیه السلام مبارک کې حیا حتی الامکان وه، صرف سر مبارک یې ښکته کړی دی. خدیجة الکبرا ورته وی په کوم اوښ چې ته راغلی دا مې تا ته هیبه که واله ستا شه. سړی چې عاشق شي که نه وی حبک الشیء یعمی ویسم، محبت د یو شی انسان ړندی مو کڼی. ته په یو شی باندې عاشق شوې، په ایمان تا ته به خلک ډېر دلیلونه وایي خو ته به ړوند کون شې. یاره نه منم جي ځان ناته مړ که غوړ منګیم خو نه منم. نبی علیه السلام مبارک ډېر خوشحاله دی، اوښه را روان کړه، ابو طالب کور ته راوسته. تر ماله په انعام کې اوښه راکړه خدیجة الکبرا. وی ښه نو دا تره ورته څه ویه؟ وی ورواره موږ ډېر غریبانان یو، موږ په اوښه باندې څه کوو؟ وای که ما سره مینه کې نو د مال په دغه کې وکړه، په اوښه زه څه کوم ماله پیسې راکړه، دا اوښه واپس کړو. ورواره موږ اوښه نشو ساتلی، موږ له مال پکار دی. ته ګورې نه ورواره چې زه ډېر غریب یم او ما ته ټول مال په سر دی، ټول اهل لا ته په سر دی، زه په اوښانو څه کوم؟ ماله خو پیسې پکار دي. هلکه چې چا سره محبت کوي نو پیسې ورکوي. بعضې خلک بې مطلبه مینې کې استاد جي له جوړه را روانه کړي، استاد جي سره مخکې نه د دنیا جوړېږي. استاد جي ځان لالي جوړه که نه، ته پرېږده جوړې پرېږده وبسه، داسې محبت کوه. وی اوښه راغې خدیجة الکبرا دروازې ته ودرېد، د نبی علیه السلام مبارک بیا سر ښکته کړی دی، اوښه یې ورته حواله کړه. وایي زما تره وایي چې زموږ اوښه نه ده پکارواله، اوښه موښه زما نه ده پکارواله. هغه ما ووایي نبی علیه السلام مبارک هغه په ما څه کول، بس خو بس د خدای او دغه نبی علیه السلام یتیم پاتې شو، فقر واله زمانه ډېره تېره کړې وه، عربو کې به ورته خلکو ډېر د یتیمۍ په نظر کتل. وی خدیجة الکبرا ورته وی خپله ترور راولېږه بیا ورته سوال جواب کوم. اوس بل سوال جواب ته غوږ کېدی. وی هغه لاړه بیا وی چاچي تا ته اواز کوي، ترور یې بیا راله ورته وی داسې کار دی. هغه ترور ته وی دا محمد ستا واره دی، ورته وی یاره زه د سره نکاح کول غواړم، ما خپل ځان ستا په جولې کې غورځولی دی، تا سره نکاح کومه. نبی علیه السلام مبارک ته وی ترور راولېږه. نبی علیه السلام چې لړو ترور ته وی خدیجة الکبرا وی چې ما ستاسو جولې کې ځان غورځولی دی او په نکاح کومه. دغه د چاچي جذباتو کې راله چې خدیجة الکبرا پسې د عربو لوی لوی سردارانو نکاحګانو پیغامونه را لیږلي دي، هغې انکار کړی دی. نن یتیم محمد، غریب فقیر محمد خپل مزدور ته د نکاح دپاره تیاره ده، ګویا اوښ مې ورته پسې واپس که ما پسې جوړ خندا کوي. غصه ورپسې راله کور ته او ورته دروازې ورننوته، ته خندا کې زما دغه پسې، اگر که زما ورواره غریب دی، ډېر غریب دی، محمد ډېر فقیر دی، خو بې غیرته نه دی چې ته نن موږ پسې خنداګانې کې. زموږ کپړې شلېدلې دي، زموږ کپړې دغه دي، خو د سوال نه دی چې تا ته سوال کوو. ګورې هغه ورته ته پوه نه شوې په مقصد باندې. وی ما خو تا ته وویې، هغه ته مې وویې ما ستاسو جولې کې ځان غورځولی دی، زه محمد سره نکاح کول غواړم، په حقه درته ویم که نه منې چې ستا څنګه یقین کېږي چې ستا هغسې یقین وکړمه. چې ترور یې دا خبره واورېده، ورو دغه پیدا شي جوړ پریشانه نکاح کوي. وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته د نکاح دغه وشه، ورته وی نکاح د سره کوي خدیجة الکبرا. چته خدیجة الکبرا د سردارانو بادشاهانو لور ده او چته نبی علیه السلام مبارک یو غریب د خدیجة الکبرا یو مزدور انسان دی او نکاح ته تیار شه. نبی علیه السلام مبارک عام کپړې اچولې دي او خدیجة الکبرا ورته تحفه هم رالیږلې ده. ما مخکې وویې نبی علیه السلام مبارک داسې ذات دی، وایي خپلې زړې جامې اچولې دي او نکاح ته نبی علیه السلام مبارک ناست دی. او په مقابله کې دا بس بیا ټایم اوږدېږي، د حدیث ته غوږ کېدی. نو ما وویې بیا به انشاءالله چې دې موضوع باندې په مده مده خبره کو، سیرت باندې انشاءالله. خوښ هم ده که نه، ځکه ګرمي هم ده ډېره زیاته او زه نن چاته روان هم یم، خوښ هم ده داسې که نه انشاءالله.
نکاح پورې خبره بنده شوه ان شاء الله نکاح نه به برابره چلیږي بس گویا چې شی مې درته نیمه کې پرېښود نو ستاسو به بیا ذوق هم ډېر او راضی به نو نبی علیه السلام وفرمایل چې تاجران به د قیامت پر ورځ ځکه زه لوی تاجر یم د قیامت پر ورځ داسې تاجران دي چې فاجران او فاسقان به پاسي ځکه هغوی ظلم کوي ډېر زیات او داسې تاجران هم شته نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به حشر ما محمد او صحابو سره کېږي د ما محترم حدیث ته غوږ کېږدی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري دا مجمع ماشومان سپینګری عالمان طالبان خدای ستا در ته راغلي دي ستا کور ته راغلي دي ستا د محبوب کتاب له راغلي دي خدای زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کا چاته څه قسم مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې زمونږ یو مرګره دي بچنګي بیمار دي خدای بیماری په صحت باندې بدل کې څوک چې بیماران دي یا نوجوان بیمار دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې خدای دې کلی ته په نظر د رحمت باندې خدای وګوره خدای دې مجمع ته په نظر د رحمت باندې خدای وګوره دې کې خدای کاروباریان ناستی خدای کاروبارونو کې برکت واچوه د چا رزق کمزور دي خدای د رزق باران په اوکا څوک قرضدار دي خدای د قرضونو نه اخلاص کا د چا خپل کورونه نشته خدای خپل کورونه ورته ورکا د چا څه قسم مشکل له خدای د خپل در نه ولا پوره کا الله دا حاضر مجمع خصوصا دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثونه خدای اوساتي دا درس زما خويند میندم اوري خدای دا کتاب د اغیده پر د جنت ته دنه کېدو شفاعت او ټیکټ خدای وګرځوا زما د خويند میند خدای د لوپټي او د عزتونو خدای محافظ شه الله دا کلی د دې چې زړه کې څه قسم نفرتونه دي خدای نفرتونه او بغضونه خدای په الفت او محبت باندې بدل کې دا کلی خدای تا قیامت د سبا پورې په اتفاق او اتحاد باندې اوساتي د عقل د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته د فقیر سره خصوصا چې څوک محبت کوي الله د جنت سکه جنت الفردوس ورته عطا کا په وخت ځن کدنم دا کنه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله سلام